بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المغازی، دا کتاب د مغازی په باره کې. مغازی د مغزا جمع ده، غزا یغزو نه راوتله ده. غزا یغزو معنا د قصد یقصد یا قصد یقصد اراده کول چې شته. اصل کې د مغازی دا د تاریخ سره تعلق ساتي. علم تاریخ سره دا په ټولو کې قدیم ترین علم د ډېر وختنای علم ده. علم تاریخ سره دا بیا دوه حصو سره تعلق ساتي. یو ورکې د حکومت، جبروت، قوت وغیره ولا کیسې دي. خبرې دي د مغول تاریخ ته بدشیانو حکمرانانو ولا. بل په دې کې دویمه حصہ دغه شخصیاتو سره تعلق ساتي. هغه شخصیات څنګه چې د اصلاح شعار خر شخصیت دنیا کې درشي لکه پیغمبرون شو، صحابه شو، اولیاء دي. دوه تاریخ هشته ده. دا دویمه حصہ د دې تاریخ سپاغه کې د شخصیات ولا جمال کمال وغیره بیانېږي. ناغه تچنل شي، سیرت نیل شي او مغازی نو تل شي. نه دغه مغازی کې د سیرت ولا بیان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم سیرت ته جنگي کې سي دي او کوم جنگونه شي دي وغیره غزوات شي دي مغاور کې بیانېږي. نه دا څه د دویمه حصہ ده. نه ځکه مصنف رحمت الله علیه دې نه شکول غوړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول سیر بیانې د سیر او مغازی ته دې ځکه خای او تاسو ته پاته د بخاری شریف څخه د دې کې اته قسمه شونو بیان کیږي. هغه کې یو سیره شته ده، لکه څنګه دي کې فتن شته، مناقب شته، اشرات او ساعه شته کنه، فرایض دی وغیرہ ډیر شون دي. اته مضمونونه دي کنه، پاغه کې یو مضمون شته سیر ده. نو مغازی سیر یو خبره ده. کتاب المغازی دا کتاب د بیان د مغازی کې مغازی د مغزا جمع ده. د غزا یغزو نه وتله د ارادي کول تل شي. مراد ونه د پیغمبر علی السلام ولا هغه ارادي دي ساغه کومي کړي وي د دشمنانو طرف ته، لکه مختلف غزوات شي دي. بیا پیغمبر علی صلوات و سلام کومي غزوی کړي دي کنه پاکي ته سوال اول غزوی خای لکه دا ځکه بوب در کړ د باب غزوه العشيره او العسيره. دی عشیره دی عسیره ولا غزوه دځ کی عشیره لفظ راوړی به سره عسیره وړی دی او راوړی دی او شک د پر دروینه شک شو ده سو کوم لفظ ده. خو صحیح خبره ده چې د عسیره لفظ څه ده د غزوه تبوک د پر استعمالیږي کې ډېر مشکلات وکنه ګرونه غزوه وا. د عشیره لفظ صحیح ده دځ کی اول درې غزوی شي دي د جنگ بدر نه مخکې. غزوه بدر څه د دینه مخکې درې غزوی شي دي. وتل شي غزوه ابوا، غزوه ابوا ته بل نامه خستل شي غزوه ودان، دال بنی بشدی غزوه ودان. دا نمبر 1 شو. دویم نمبر بوات یا بوات به بنی زبر پیش دوړل شي. دریم نمبر د غزوه عشیره. عشیره پسې بیا شو غزوه بدر وشولو. دا درې غزوی ترتیب سره شوی وي. خو دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه او دشمن سره جنگ مانګ لړۍ نه ورغلی. بیا غنه بعد غزوه بدر کې شو لړۍ وشوله. اندازه ته اوس خای ګوره باب غزوه العشيره والعسيره. وقال ابن اسحاق، ابن اسحاق رحمه الله فرمایي دا محمد ابن اسحاق بن يسار مدني تابعی د خاکنه په مغازی کې دا ماهر وو. دی چې اول ما غزا النبي صلی الله علیه وسلم الابواء، ټولنا والا غزا پیغمبر علیه السلام ابوا کړی دا. ابوا پړیږي دا لفظ. ثم بوات، بیا بوات وا بوات ال شي بوات ال شي. ثم العشيره، بیا پسې عشيره وا. اوس د دې په باره کې حدیث لري ګوره. بخاری ثانی، بخاری ثانی اول پیرډ ده. مخته کسي وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق. ابو اسحاق نے روایت کی کنا ګوره دی چې كنت الى جنب زید بن ارقم. اس زید بن ارقم سره په سیټ کې نو سن کا خوته چو سره سنوسی. فقيل لو چونه تاسو کو کم غزا النبي صلی الله علیه وسلم من غزوه، پیغمبر علیه السلام سو غزوه غونی کړی دي. قال ویل چې 19 نون نسی کړی وی. قيل چونه تاسو کو کم غزوت انت معه، تو سره چو غزو کې شرکت کړی، تو سره چو غزو کې لوري. قال 17
ولس. قلت متي چې فأيهم كانت أول ټولو نه واله غزوه کومه شوې وه؟ قال چې العشیر عشیرا وندغه او العشیر شک د پر. فذكرت لقتادة مو قتادة ته به دا خبره ذکر کړه چې کومه یوه ده؟ فقال چې العشیرة عشیرا وه. دې ولا خبره هم توضیح کړله که نه؟ دې کې یې سیاره پیغمبر اسلام کومې غزوې کړي دي که نه؟ یوه ځای کې راولسو 19 دي که نه، بل ځای کې 18 دي، خو ځینو علماو تعداد یې سوره خیاله 38 یا خیاله 38 صحیح ده، ځینو 47 پر رسواله، خو صحیح خبره ده څه غزوې څه دي تر 47 پورې دي. او کومو غزو کې پیغمبر علیه السلام په خپله باندې شرکت څه کړی ده؟ هغه 22 غزوې 22 په 22 غزو کې کومې غاټې غزوې دي که نه؟ هغه دغه دي انه نه تاسو 3 نمبر 4 نمبر حشي کې وګورئ، 4 نمبر حشي کې اخر کې ور کړي که نه کومې غاټې غاټې غزوې سره غلي؟ هغه کې لکه بدر شوله، احد شوله، احزاب شو، بنو قریظه، بنو المصطلق، خیبر، فتح مکه، حنین، طائف، دا غاټې غزوې دي کې جنګونه شوي وو. باب ذکر النبی صلی الله علیه وسلم من یقتل ببدر. دی باب کې دا ښایي که نه چې کله دغه درو غزونه بعد غزوه بدر څه راپېښېدله نو پیغمبر علیه السلام مخکې نه دا خبره خیلې سي دې ځای کې پلانکای کافر مرداریږي، دې کې پلانکای کافر جهنم رسید کېږي، واصل جهنم به کېږي، قتل کېږي به. کوم ځایونه پیغمبر علیه السلام خیلي بعینهم هغه ځایونو کې بیا کوم کفیران څه خیلي وو بیا ټول ځای او د کومه تجارتي قافله روانه شامله کې نه دا باج کې د سینې پیغمبر سم دغه صحابه په عمله کې ټول تجارت به لوټ شي صحیح ده. اجازه کې دا امیه بن خلص دا ورسته کېدلو یو خو نه وخی ځون ته خسته او صحیح ده ست طریقې سره ځون باج کو دوسه کله تللو خځې وتیل یا وس د نماز زکه تو خپل اوریدلې د پیغمبر سم د قتل کوي به څنګه سي ته ته سربیلی نه وکاسه دی تل سیاره زه خو سره غوځي پرې سنه خو نږدې ور پرې کېږي لکه سړی سي نږدې کې ناغې نه ځونو وسی هیڅ کوم ځکه وڅ کله دا امیه تلو کنه وخ به تړلو هیڅ هم د شی تبو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نزی سره لاغونه لګیدل او کنه هغه نه به شو اخر کې پر مردور شما خبره تحقیقستان ته تیر کوس کسي حدیث کې انداغه رغلی ده وبي قال حدثني نمثيلو كان غبري عن سعد بن معاذ انه قال دي كان سعد بن معاذ صديقا لأمية صديقا لأمية بن خلف دا دي أمية بن خلف ملګر او دا ټکه صديق د صديق نه ده. وكان أمية اذا مر بالمدينه كلب د أمية مدينه طرف لسرت لا نزل على سعد سعد کرب ملماشو. وكان سعد اذا مر بمكه کدا سعد مکی په لتل لذي پر نزل على أمية کرب طلوبيا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه كلا پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدینه ته هجرت وکړغلو انطلق سعد معتمرا نو د سعد سیاسي د عمره په نیت باندې مکی ته لوړو عمره خو مدینه کې نه کیږي کنه. فنزل امیه بمکه ته امیه کرا لوړو مکی ته فقال لأمیه سره مشوره وکړي انظر لي ساعه خلوه متي بلغ ټیم وکسل علي ان اتوف بالبيت سيدي بيت الله شریف ولا توف کول غونو فخرج بي قريبا من نصف النهار نو لاګیا شو د سات صاحب ځون سره نیمه ورځې وبسل او هغه ټیم خو چوک ډیر نه وی کنه لکه نن سبا ټوکی مونږ 12 بجې ټیم خال نه فلقيهما ابو جهل دوسر ابو جهل لري کې مخامخ شو. فقال ابو جهل وتل يا ابا صفوان من هذا معك دا سره چوک ده؟ فقال شي هذا سعد دا سعد صاحب ده. فقال ابو جهل وتل شي الا اراك تطوف بمكه امنا نن سبا خو د ډیر امن کې ګورندز کې ډیر پامن سره ته شي کوي تو پونو تر غلې وقد اويتم الصبات تاسو پانویر کړي دا خلکو ته چې دین نه وتلی د صبات دي سبي جمع کنه صبا ایس به منه دین نه وتل کفیرونو به د صحابه پر یلو د صبات دي صبات منه د دین نه وتلی دو خو فلور نه کی خبرې پرې خوي شرک ولا کنه ځکه به ته صبات نه یلو تو صباتونو ته زوی ور کړه دا معنی ده کنه صبات هم زوی ور کړه صبات ته عام خلبي سره کړه پښتو له صبات ونه مراد ده. وزعمتم بیا داوی دا کوي چې کوم تنصرون هم تاسو مدد کوي تعینون هم سره هلپ کوي اما والله لولا انك مع ابي صفوان كابو صفوان سره تسنه وبيل مليدا لوا ما رجعت الى اهلك سالم سره ورنه روغ لوړ نه و پرې دوالم نه بیا. فقال له سعد سيبوت جوبر کو ورفع صوته عليه وچاته وسره خبر یا کی چې تور د خلاص لاست آزاد
اما والله یا اما والله لئن منعتني هذا کدینم سمانه کی تو وغیرہ نا لامنعنك ما هو شد عليك منه دین سخت شای بدر بنی معنی کا چه د طریق علی اهل المدینه تو سم مدینی ولا زوی بنی تیری گینا کا د روډ در بنی بندو به چی دسی ګوډ دبان فقال له امیہ خدی ما کی ولا کاسو کنا کافر دی ابو جهل غنی مشرو دا د سات سیفتی سلا تر پاسو تک یا ساد ای سادو چته وسره خبرې مکو علی بالحکم سید اهل الوادی د دې ما کی مشر د ابو الحکم د ذکر دی پیساله ټولی اندی کولی سیدا حکم پلور نو آسیو تل شب الحکم نه دی پیسالو ولا دا معنا ده سید اهل الوادی دی وادی مکه صدا دماغ مشرو فقال سادو تیل شی ته دی لانګه ته اوس لاګیا شمالګری مو دعنا عنك يوم يفريدا بس فريد زدر بني پوښونه فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مو پیغمبر سم نور دلیو اغیل شي انهم قاتلوك تسټول قتل کوي توبه قتل کوي قال غچ بما کتماکی کوم قتل کوي چې لادر دا پاتر ته نشته ففزع لذلك اميه فزعا شديدا يفزعا شديدا کدی منی اميه ډیر واډر شو فلم رجع اميه الى اهله سکله اميه خپل کور ته سلوړو خازیتا قالت چې صفوان خدو بچاو کنه ابو صفوان دوشو بیا خزه بسنمیږي ام صفوان بجوړ شي سیدا خپل خزینه مایت شو فاختانه مدله چو دې سبلنه مایوا کریمه نه مدله هغه تل چې علم ترې تو ته پاته نشته ویلی ما قال لي صادر متنن سات څه خبره کړې پاته شته دته قالت چې نه وما قال لك سيدتي لوايه کنه قال یغي شي زعما سات سیب دا خبره وکړه چې ان محمدن اخبرهم دوته محمد علی السلام خیر دي انهم قاتلیه چې مو قتل کوي اورزه فقلت الموت چې بمکه ته مکی کې به قتل کی کسنګ قال غرتي چې لا در دو پاته نشته فقال اميه شي والله لا اخرج من مکه دینه بسره مکینه لدلی وزن سیدا مو تیرستو ز قتل کون دی الاکین زنه وزن سیدا د غیرینا فلما كان يوم بدر سکله دی بدر ورست شو جنگ شو یوم لا فزرش دینه جنگ مرودوی استنفر ابو جهل الناس ابو جهل خلقنا غختنا که ټول به جنگ ته سي قال ویل شدرکو عیرکم لا زرش ټول به سي جنگ ته خپل کومه کافلا مڅ د تجارت ولدا باج کوي ادریکم نه بچاو بچ کوي عیرکم خپل قافله تجارت فکره امیه ان يخرج امیه چې تطلل غختلو نه غختو سیدا فاتاه ابو جهل تیلی فقال يا ابا صفوان انك متى يراك الناس انك متى يراك الناس کله تو خلص وکسي قد تخلفت تجانگ زون پته کای وانت سيد اهل الوادي تادي دي لکه مشر تخلف معك بخو خالقا جانگ زون پته کای زکه غید مشر منسی مشتل ور شو فلم يزل بي ابو جهل وت يوم مخي ورختور پر ټینګ شو سيدا يوم مخي شکالو تزوالو حتى قال اخر ویل اما اذا غلفت نسکاله تر بن يوم اخر لاګیای غانا پکارور منا پرېګه دي جنگ تلور شه والله لشترین اجود بعیر بمکه وماکی کې ټول نه خوف بزخلن جنگ د پاره ثم قال امیه بیا امیه خپل خزی تل شیاو مصفوان جهیزینی مخرخ تیار کا سیدا مو ته ټول سامان راوخله ز جنگ تروان هر شرط تیار راوخله فقالت له غیوتی چې ابا صفوان وقد نسيت خبر د پویر شي قسم قال لك اخوك اليسربي يسربي ورته تل نو قسم الګری ته تاسو خیر شي دسي بکیږي قال شي لا وما اريد نجوز ما الا قريبا ډیر وسره لنایر څخه حضوري چې زون دي ناغینه وبس سیدا فلما خرج اميه کله اميه وروت لوړو اخذ لا ينزل منزلا سكم ذکی بودو کوزیدلو اخذ لا ينزل منزلا الا عقل بعيره کوم ځای کې بودو چې تاسو کوزیدلای وځي کې وغيرها لکه دامي ته بکوشو دي تل شي نزل ينزل منزلا سيدا الا عقل بعيره غټینګ وتاړو فلم يزل بذلك اند سيالات کې وو حتى قتله الله ببدر ببدر کې الله په شکو قتل کړو